نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. سورة توبہ یولسم پارا سلم نمبر آیت تی. والسابقون الاولون اهغا وړاندینی مخکینی کسان والسابقون وړاندې کسان الاولون اولنی من المهاجرین چې مهاجرین دی والانصار او انصار دی مهاجرین او انصارو اولنی مخکنی والذین اتبعوهم
او هغه کسان چې تابعداري د دوی کړې ده د مهاجرین د انصارو باحسان پنیکه سرا رضی الله عنهم راضی دی الله پاک د دوینا ورضوا عنه دوی راضی دی خوشاله دي د الله نه واعد لهم او الله پاک تیار کړی دي د دوی د پاره جنات باغنا تجری چې بهیږي با تحت الانهارو لاندې داغې د اونونو نهرونه خالدین فیها ابدا دی به همیشه اوسیږي پاغې کې خالدین فیها دی به همیشه په دې نعمتونو کې ابدا تر تلتلا همیشه همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی ډیره لویه ده وممن حولکم او بعض د کسان نه چې ستاسو نه چاپېره دي من الاعراب د باندې چانو نه منافقون دي منافقان دي ومن اهل المدینه او بعض د اهل مدینه والونه مردو علی النفاق دی عادت شوی دی علی النفاق په منافقت سره د دې ټول کار جن عادتونه د منافقت دي منافقت کی عادت دي لا تعلمهم تن پیجن پیغمبر علیہ السلام دی نحن نعلم منگ پیجن دی سنعذبهم زرد چ منگ بعذاب ورک دی تمرتين دوکرتا ثم يردون بیا بدی واپس کولی شي الى عذاب عظیم عذاب دلویتا سنعذبهم مرتين یو عذاب په دنیا کې مسلمانان در طرف نه پدی باندې تکالیف او دویم عذاب د دې په قبر کې او دریم عذاب ثم يردون الى عذاب عظیم چې د آخرت عذاب دی واخرون اعترفوا او نور کسان چې دی اعترفوا دی اعتراف کوي به ذنوب په خپل ګناهونو باندې خلطو چې دی ګډ وډ کړی دی عملا صالحا عمل نیک واخر سیئا او بل عمل بد نیک او بد اعمال ګډ وډ کړی دي لیکن دی په خپل ګناهونو باندې اعتراف کوي د خپل ګناه او د خپل خطا اقرار کوي عسى الله ان يتوب عليهم قریب د چې الله پاک ان يتوب عليهم رحمت نازل کی په دوی باندې ان دې ته توبه توفیق ورکړي توبه باسي والله پاک یې معاف کړي ان الله بشک الله پاک غفور رحیم بخون کی مهربان دي خذ توال واخر پیغمبر علیہ السلام من اموالم د دوی د مالنا صدقه صدقه تطهرهم چې پاک کی دوی لرا تطهرهم چې پاک کی دوی وتزکیم او تزکیو کې د دوی بها پدی صدقه سرا وصلی علیهم او تدعا غواړه د دوی د پاره ان صلاتک بشک استا دعا سکن لهم اطمینان دی سکون دی د دوی د پاره والله سمیع علیم والله پاک اوریدونکو په ذات دی علم یعلم ایدوین پیگی ان الله بشک الله پاک هو يقبل التوبه اغه قبلوی توبه عن عبادی د خپل بندگانو نا ويأخذ الصدقات او قبلوی صدقې د خپل بندگانو وان الله بشک الله پاک هو التواب الرحیم اغه توبه قبلون کی رحم کون کی ذات دی وقل اعملوا او تو فرمای پیغمبر علیہ السلام تاسو عمل کوي فسير الله عملكم زرد چې الله پاک بویني او بګوري تاسو عملنا ورسول رسول دا والمؤمنون مؤمنان وستردون او زرد چې تاسو واپس کړی شي الى عالم الغیب اغزاد ته چې غفې دی په غیب باندې والشهادت او په کار باندې فینبئکم پس خبرداری بدر کی تاسو ته بدله بدر کی تاسو ته بما کنتم تعملون پاغه سباندې چې تاسو پاغه باندې عمل کو یعنی تاسو عمل نه بتاستا چې کوم بدله ملاویږي به تاسو درکې واخرون مرجون لامر الله او نور هغه کسان مرجون رستو کړي شو لامر الله د الله پاک حکم ته نور کسان د الله پاک حکم ته رستو شو اما يعذبهم یا بعذاب ورکی دوی ته اما يتوب عليهم یا برحمت نازل کی پدی باندې توبه توفیق او بخنه به وکي والله علیم حکیم او الله پاک علیم فی ذات حلیم حکمت والا ذات
والذین اتخذوا او کسان چې هغوی اونیوو مسجدا جماعت ضرارا د پاره د ضرر رسولو وکفرا او د پاره د کفر وتفریقا بین المؤمنین او د پاره د جدای راوستو په مابین د مؤمنانو کې وارصادا او مرچګای اونیولا لمن دا وی ګرځول لمن دا چا د پاره حارب الله چې هغه دشمنی کوي د الله پاک سره او رسول د الله سره من قبل مخکې د دینه ولا يحلفن او خامخا به دوی قسمونه کوي ان اردنا چې مونږ اراده نه د کړې الا الحسنى مگر د نیکې والله يشهد الله پاک گواهی ورکوي انهم بشک دا کافران چې دي لکاذبون خامخا دوی دروغجن دي لا تقم تمودریږه پیغمبر علیہ السلام فی پدغ جمعات کی ابدا هیڅ کلا الا مسجد اسس خامخا جمعات اسس چاغي بنیاد خودل شوی دغه جمعات على التقوى فتقوى باندې من اول يوم من اول ورځنا احق ډیر جا تقدار او لایق ان تقوم فی چت ادریږي پاغه کې فيه رجال پدی جماعت کی داسې کسان دی یحبون چې دی خوخوي ان یتطهروا چې دی ځان خپا کی ځان د ګناهونو پاک کی والله يحب المطهرين او الله رب العالمین من ساتی د پاکی حاصلونکو سره افمن اسس بنيانه آیا هغه څوک چې هغه کېږ دی بنیانو آبادی بنیاد د خپل آباده على تقوى فتقوى باندې من الله د الله پاک د طرف نو رضوان او په خاطر او پر آزاد الله خیر بهتر دی امن اسس یا هغه څوک چې هغه کېږ دی بنیاد د خپل آباده کېږ دی بنیانو خپل آباده بنیاد یا جوړ کې خپل آبادی على شفا جرفن پغاړه على شفا جرفن پغاړه د کندي هارن غرزیدن کی فنهار به پس غرزیږي په د باندې فی نار جهنم په اور د جهنم کې یعنی داسې آبادی جوړه کې چې معمولی غاړه د په دې غاړه باندې دی او درېږي دا غاړه غرزیږي کته په اور کې لاندې جهنم دی آیا دا باندې بهتر ده نه هغه مخکې نه بهتر ده والله لا يهدي القوم الظالمين او الله پاک هدایت نه کوي قوم ته چې هغه ظالمان دي لا يزال بنيانهم الذي همیشه بوي بنیاد او آبادی د دوی الذي هغه بنو چې دوی جوړه کړی دا ریبتن په شک کې فی قلوبهم چې دی په زړه کې دي د دې ټوله آبادی هغه بنا په کفر او په شرک باندې او په شکون ده دی الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې تقطع قلوبهم چې ټوټي شي د دوی زړونه والله علیم حکیم او الله پاک فی ذات او حکمت والا ذات دی. واخر دعوانا الحمد لله رب